او خبره مې تاسو صدا کوله چې د چا له خولې نه یو اواز راونه وته چې سبحان الله ویلې وي سبحان الله ویلو باندې ما او تا ته چې کوم نعمتونه ملاويږي په یو سبحان الله باندې په حدیث شریف کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي چې تاسو د جنت د باغاتونه یو باغ باندې تیریږي پاغي کې تاسو خو سریږي اسریدل سدي دا دادی چې موقع د سبحان الله وی نو موږ ته پکاره چې باغي کې سبحان الله وایي او د سبحان الله قیمت و قدر زر زرگر بدانی د دې قدر چې د سليمان عليه السلام د دې قصې نه به تاسو ته معلوم شي د سليمان عليه السلام تخت دا په هوا باندې روانو او یو دیقان چې د خپل پټي کې کار کو چې دا تخت ولیدونه وي سبحان الله دا خبره سبحان الله دا خبره هوا سليمان عليه السلام تر ورسوله او سليمان عليه السلام چې د هوا ته وی زما دا تخت د دې دیقان د دې سړی په دې پټي کې کوسکا او هغه ته وای چې ته زما دا پوره بادشاہت والا خود سبحان الله ثواب مال راکړي دا پوره بادشاہت والا خود سبحان الله ثواب مال راکړي دا د سبحان الله قیمت عزیزانو د سليمان علیہ السلام بادشاہت داسې پاکستانی بادشاہت نه و په پوره دنیا باندې دا حکومت و او صرف په انسانانو باندې حکومت نه و قرآن وای وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد دا مرغو حاضری به اغستا دغه شي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يوم يجي خبرك اي خپل میګیانو ته وای چې تاسو خپل سرود ورننه وزي سليمان عليه السلام او داغه فوج شرطا تاسو د خپل خپو د لاندې رانه ولي په دې باندې سليمان عليه السلام پويږي قران وای فتبسم ضاحكا من قولها سليمان عليه السلام داغه په دې خبره باندې مسکی شو زتا ستا د سبحان الله قیمت خیمه کله دا هدهد چې تله وو او د بلقیس دا خبر راوړو بیا سليمان عليه السلام وای داغه هغه تخت په سکراوړي قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك سليمان عليه السلام ته یو پیری وای ته به خپل ځای نه پاسېدلی نه ما به راوړی دویم ورته وای قبل ان یرتد الیک طرفک د سترګې د رب برابر به ما راوړی دا بادشاہت دی سليمان علیہ السلام وای دا بادشاہت والا د سبحان الله ثواب مال راکا اوس سبحان الله وای کنه نو عزیزانو خبره دادا چې په دې سبحان الله سليمان عليه السلام په پوره بادشاہت ورغی واغه بادشاہت چې په پوره دنیا ده مونږ تاسو ناسو نو خبره دادا چې خبره د شکرینو الحمدلله مونږ ته ویل پکار دي او کدا سه خبره نو سبحان الله ویل پکار دي مونږ چې په دې مجلس کې ناسو د دې حق موږ لا ادا کول پکار دي